الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته. طالب پرون مو دغه کتاب خلاصه ذکر کړی و چې د کتاب خلاصه څه شی ده. استادان سره یاد کړي چې دغه کتاب دا شرح ده، نو گویا کې په دغه کتاب کې شرح او متن دواړه راغونډي. متن د کتاب څه شی دی؟ عقائد النسفیه، دا د دې کتاب متن دی. شرح د کتاب څه شی ده؟ شرح العقائد النسفیه. د دې کتابونو مصنفین جدا جدا دي. متن یو مولا لیکلی او شرح بل مولا لیکلی ده. کله ناکله داسې کېږي طالبه متن او شرح دواړه یو مولا لیکلي وي. کتاب به شرح وي خو د هغې مصنف به هم هغه مولا وي او د هغې متن مصنف به هم همغه مولا وي. بعضې کتابونو باندې تعلیقات او حواشي وي. کله داسې کېږي چې هغه یو مولا لیکلي وي، متن هم د یو مولا وي او حاشیه هم د یو مولا وي. د هغې شرحې دپاره ستاسو مخې ته یو ژوندۍ نمونه چې پرته ده، د هغه کتاب د چا دی طالبه؟ دا وړه دوره کې چې کوم کتاب لوستلی کېږي شرح نخبه چې ورته وایي، نو دا شرح النخبه د دې د متن او د شرح دواړو مصنف یو سړی دی چې هغه ابن حجر دی. متن هم د یو کس ده او شرح هم د یو کس ده. کله داسې وشي متن بل چا لیکلی وي او شرح بل چا لیکلی وي، دلته د ازما ستا مخې ته چې کوم کتاب پروت دی نو د دې ماتن بیل دی او شارحه بیل. عقائد النسفیه دا د بیل مولا کتاب دی، د هغې نوم دی عمر. هلته مخامخ را روان ده. کنیت یې دی ابو حفص، لقب یې دی مفتی الثقلین او نجم الدین. هلته راغلي دي نجم الملت والدین، و مفتی الثقلین هم لقب دی. او د هغې دپاره علماو وجه دا لیکلې ده چې ده به پیریانو انسانانو دواړو ته درس کو، د دواړو استادو. پیریانو بم تینا درس ویلی و انسانانو بم تینا درس ویلی، نو ځکه ورته طالب مفتی الثقلین وی. سلسله د نسب یې څه شی ده د دغې مصنف؟ نو ابو حفص نجم الدین عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل بن محمد ابن لقمان النسفی. 401 هجری کې د ده چې دی ولادت شوی دی په نسف علاقه کې، او دا نسف من بلاد ماوراء النهر، د میلادو د ماوراء النهر نه یوه خاریه وه، په هغې کې دی زیږېدلی دی. ډېر زیات استادان لري، خو د هغه استادانو د جملې نه چې ده تېنه فقه ویلې ده او عمده استاد یې دی، نو طالبانو هغه څوک دی؟ صدر الاسلام ابي ایسر محمد ابن عبدالکریم ابن موسی البزدوی. دا د ده هغه استاد دی چې دغه نه فقه لوستلې ده او مهارت یې پکې حاصل کړی، او هغه استاد بیا وفاتو په سنه 493 کې. دا ډېر لوی استعداد خاوند و طالبه. یوه لطیفه د ده په باره کې راځي، او ورځ د ورځو نه دی د زمخشري ځای ته راغی، او زمخشري هغه څوک چې کوم هغه مشهور انسان دی صاحب د تفسیر علامه جارالله زمخشري، او د اعتزال جرح ورباندې ده. نو هغه هم د لغتو امام و نحوي و، دیم د لوی استعداد خاوند و. نو دی راغی کور ته، دروازې ورته ټک ټک ته دروازه کې ولاړو. نو هغه دننه ورته آواز وکړه چې مالن ته څوک یې؟ نو ده ورته ویل عمر. نو دننه هغه ورته جواب ورکړه چې انصرف. عمري نو معنا څه شی وه؟ انصرف، وګرځه، منصرف شه.
نو دا ورته بیرته د بیرون نه جواب ورکړي چې عمر لا ینصرفو، عمر منصرف کیږي نه، عمر ګرځي نه. یعنې د دېغه معنا خو دا وه چې زه لاړ شه، دا ورته ویل چې نه ځم، ولیکن الفاظ علمي استعمالي هغه ورته وایي چې څوک عمر، نو دا ورته ویل چې انصرف، منصرف شه، او دا ورته ویل چې عمر منصرف کیږي نه. ولې؟ ځکه عمر غیر منصرف دی. طالب تاسو ویلي د نحوي په کتابونو کې نو جار الله خو موړو کې سړی نه و، هغه دننه ورته جواب ورکوي اذا نکره صرفه، کله چې منکره شي نو بیا څه شي کېږي؟ منصرف کېږي که نه. نو د جار الله معنا دا وه چې پېژنم دې نه چې ته څوک یې، زه وګرځېږه. نو هغه هم د لوی استعداد خاوند و، دی هم د لوی استعداد خاوند دی او ډېر زیات کتابونه یې لیکلي دي عمر النصفي. یو یې دغه کتاب دی، بل کتاب یې دی التیسیر فی علم التفسیر، بل کتاب یې لیکلی نظم جامع صغیر، بل کتاب مواقیت یې لیکلی دی. وفات د ده د پنجشنبې په ورځ باندې د جمادی اوله کې شوی په 1538 هجري باندې. شارحین الاداب لیکلي چې دی کله وفات شو نو چا په خوب کې ولیده، وایي ملایکو سره دې څه وکړل؟ مختلفو کې ملایکو څه جواب دی ورکړي؟ وایي ما ته چې ملایکې رالې رانه پوښتنه یې وکړله چې من ربک، رب دې څوک دی؟ وایي ما ملایکو ته ویل څنګه مفخه د جواب په شعر کې درکړم که په نثر کې؟ ولی ملایکو راته ویل چې په جواب راته په شعر کې راکړه. وایي ما ورته په شعر کې وویلې چې ربي الله لا اله سواه، رب می الله تعالی دی، دغه نه ما سوا بل څوک حقدار د بندګۍ نشته دی. ونبي محمد مصطفاه، نبی می محمد صلی الله علیه وسلم دی چې د الله تعالی مصطفی دی، دی برګزیده بنده دی. ودینی الاسلام وفعلی ذمیمون، دین می اسلام دی خو عمل زما بیکار دی او کمزور عمل والا انسان ما اسأل الله عفوه وعطواه، رب کریم نه د هغه عفو غواړم او د هغه عطوا غواړم. نو دا جواب می وایي ملایکو ته ورکړه، دا چا خوب کې د مرګ نه بعد لیدلی او دا کیسه یې ورته کړې وه. نور فضایل ډېر دي، نو که تاسې کتابونه د احوال المصنفین وګورئ نو تاسو ته بیا د دې حالات ذکر کوي. لنډه دا چې ثقه انسان او عمده سړی وه. د ده په دې کتاب باندې چې شرح لیکلی ده نو دا علامه تفتزاني لیکلی ده. علامه تفتزاني د ده خپل نوم چې دی هغه مسعود دی، لقب د ده چې دی سعد الدین دی، د پلار نوم چې دی هغه عمر دی، د هغه لقب بیا قاضي الدین دی، د نیکه نوم یې عبدالله دی، د هغه لقب چې دی برهان الدین دی. ټول ثقه خلک وه. 922 هجري کې په تفتازان کې د ده ولادت شوی دی او دا تفتازان چې دی من شهر خراسان. عجیبه حالات لا د ده دا دي و چې دی کله ابتدا کې د درس شروع کړ نو کان غبیا، په انتها غبي و، کمزوری و، غباوت پې غالب و. د خپل استاد عزالدین په درس کې به کېناسته خو درس به ورته یادېده نه، اما کمال پکې و چې خواري ډېره کوله، محنت یې ډېر کوه او غبي و، نور پسې نه پوهېده. نو یو ورځ د ورځو نه داسې راغله، دی وایي خوب مې لیده سملاستمه، یو کس راته په خوب کې راغی چې راشه بیرون دې څوک غواړي. وایي ما ورته ویل چې هلکه زه مصروف یم، ما پرېږدې خپل کار ته، ما ته درس نه یادېږي، زه چکرو ته نه یم اوزګار. وایي لاړ. وایي دویم ځل بیا راغی، بیا ورته ویل چې څوک دې غواړي، بیا مې همغه زوړ جواب ورکړ. وایي په دریم ځل باندې چې دا کس بیا راته راغی نو ما ته ویل چې نبی الله یدعو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دې غواړي راشه. نو دی وایي زه ډېر داسې په هیبت کې راپاڅېدلم، په منډه منډه باندې روان شوم چې نبي علیه السلام دلته یم. وایي چې کله لاړم نبي علیه السلام راته وویل چې څنګه بار بار مې کس در ولېږه او نه راتللې. وایي ما ورته خپل عذر وکړ، الله نبي علم راته نو چې تاسو مې غواړئ او بل زه ډېر غبي انسان یم، په درس نه پوهېږم، درس راته نه یادېږي، نور ملګري رانه تکړه وي، نو په دغه اساس په خپل لین کې مصروف وم. نو په دې اساس باندې رانغلم، راونه وتلم چکر ته. نو مناقبو کې دا راځي چې نبي علیه السلام ورته ویل چې افتح فاکه یا فمک، خپله خوله دې کولاو که، د خوله کولاو که. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لعاب مبارک ورته په خوله کې ورکړل. کله چې د خوبه راپاڅېد د استاد درس ته راغی او کېناسته، نو د دې درس په حلقه کې د استاد مې یو څه پوښتنې وکړلې. نو چې د عام شاګردان کم ناستو نو هغوی فکر وکړو چې یاره دا اوس لګیا دی ګډې وډې پوښتنې به کېږي د استاد نه، ځکه دی خو په دې ټولو شاګردانو کې غبي و
اما د پښتنو قدر او ارزښت دا خو استاد ته معلومو که عامې پښتنې نه وي نو دا استاد ورته جواب کې وایي یا سعد انک اليوم غیرک فیما مضوا نن ورځ ته هغه نه چې مخکې وي وجه څه شی ده مخکې بل شان وي او نن بل شان یې نو دا ورته وویل چې استاد بس کیسه دغسې وه ټوله واقعه یې ورته بیان کړه هماغه وه چې رب کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لعابو د خاطره درته یو بېل ذکاوت ورکړه پوهه یې ورته ورکړله په دین یې پوهه ورکړه کتابونه یې ولیکل قبولیت په امت کې پیدا کړو قبولیت د علامه تفتزاني چې دی دا د ده د تصانیفو نه معلومېږي ډېر کتابونه یې لیکلي دا کتاب زموږ استاسو مخې ته دی ګوره دا درسي حلقه کې لوستلی کېږي مختصر د دې کتاب دی درسي حلقه کې لوستلی کېږي مطول د دې کتاب دی درسي حلقه کې لوستلی کېږي تلویح د دې کتاب د په درسي حلقه کې لوستلی کېږي دا د ده تصنیفات دي چې لیکلي دي الله تعالی د خلکو په منځ کې ورته قبولیت ورکړی او معتمد شخصیت دی قبول شخصیت دی ګرچې وهابیان ورباندې جرحه کوي او دا زمونږ استاد محقق نه وای محقق نه و ده مو یې علامه تفتزاني په حدیثو کې صفر دی د دې تحقیق تاسو یې وارئ تفتزاني په حدیثو کې صفر دی نو دا د خپله خبره نه ده دا به چېرته یا د وهابیانو د خولې نه اورېدلي یا به یې د وهابي کوم کتاب کې لیدلي چې تفتزاني دې صفر کړه نو مونږ چې عقیدې کتاب وایو د چا وایو طالبه تفتزاني کتاب وایو د چا کتاب وایو خبره مو وړه خبره نه ده مونږ او تاسې په دې ټوله حلقه د درس کې چې د اته کاله درس مونږ او تاسې وایو نو که په باب د عقیده کې کتاب وایو نو د چا کتاب وایو د تفتزاني کتاب وایو اوس لا د نوو مدرسو کې دغه لوستلی کېږي عقیدة الطحاویه امام طحاوي کتاب یا د هغې شرحه لوستلی کېږي پخوا دا شیان هم نه و هغه د امام طحاوي کتاب هم نه و نو چې په مدرسو کې لوستلی کېده یو کتاب د عقیدې لوستلی کېده چې هغه کتاب د چا و د علامه تفتزاني و نو مونږ او تاسو چې عقیده زده کوو نو د کتاب د چا نه زده کوو د تفتزاني نه زده کوو که مونږ د ماتوریدیه او اقوال زده کوو نو د چا د کتاب نه زده کوو د تفتزاني د عقیدې نه زده کوو مونږ او ستاسو ملایان که سبا ولاړ وي او خپله عقیده ثابتوي نو کتاب یې د چا ویلي خو شرح الحقایق یې ویلي د همدې نه عقیده زده کړي سبا په میدان کې ولاړ یې عقیده خلکو ته وایي او چې تا اوس نه طالب جان ته دا نظر جوړ کړ چې ګوره علامه تفتزاني په حدیثو کې صفر دی هېڅ شی هم نه دی نو خو کتاب تفتزاني دی هېڅ شی نه که نو چې د اول نه د طالب په شرح العقاید بې اعتماده کړو خو هغه د خپله وهابیت ته جوړ کړو تاسو دې نقطې ته پام کړی د عقیدې یو کتاب وایي او هغه دې مجروح کړه نو خو وهابیت خو سلکي نه لیدو که بل سبا وهابیان درته خبرې کړي خو د دې خبره ته منې که نه دا صفر سړی نه دی علامه تفتزاني دې کتاب لیکلی دی چې علما د دې کتاب وضاحت ته حیران دي شارح خیالي چې کومه شرحه د علامه تفتزاني په کتاب لیکلې نو شارح خیالي وړوکی عمده سړی نه دی د هغې شارح خیالي غوندې عمده شخصیت په کتاب د علامه تفتزاني شرحه لیکلې ده نو که کتاب د علامه تفتزاني وایي نو هم د انسان عقل لړزوي را لړزوي دماغ د لړزوي را لړزوي او که شرحه د علامه خیالي لولي په کتاب د چا باندې د علامه تفتزاني باندې نو هم د انسان عقل لړزوي را لړزوي هغه خلکو ته به علامه تفتزاني صفر وي چې څوک د علامه تفتزاني په مقاصدو نه پوهېږي دا ګران کتاب دی د ماشومانو کتاب نه دی نه په دې باندې کمزوري ملایان پوهېږي او د نه پوهېدو دلیل یې زه درته وایم ملا به شرح الحقایق هم درس کړي ورسره به پنجپیری وي شرح العقاید بم درس کی ورسره به وهابي وي شرح العقاید بم درس کی د عقیدې نه بم خبر نه وي د شرح العقاید د درس سره سره د عقیدې نه ته ولې نه خبرېږي خو نه پوهېږي ورباندې که ته په شرح العقاید پوهېدلی او تا شرح العقاید لوستلی وی نو هېڅکله به هم ستا عقیده غلطه نه وای که یو څوک په شرح العقاید پوهېدلی نو هېڅکله به هم د دا نه ویلی چې علامه تفتزاني چې دی په باب د احادیثو کې صفر دی هلکه عقیده خو راخیستلی شوې د احادیثو نه ده نو چې تا دې صفر کړو نو څه شی دی چې نه جوړ کړل نو هیڅ کلم دا صفر نه دی دا عمده شخصیت دی کتاب هم عمده کتاب دی زمونږ د عقیدې کتاب دی باید ویللو دا بعضې خبرې داسې وي ګوره شکل یې ډېر داسې یو ساده غوندې وي وړه شان ساده خبره ښکاري خو د هغې شاته ډېره لویه فلسفه پرته وي طالبه دا چې په علامه تفتزاني طالب ویم بې اعتماده که نو طالب ته د وهابیت دروازه خپله خلاصه کړي دلته شرلاقی خو چندیان کتاب دی نه علامه تفتزاني په حدیثو کې صفر دی کتاب هم چندیان کتاب نه دی نو ما خو عقیده هم دې کتاب نه یادوله چې کتاب بېسوره شو نو خو عقیده هم پکې بېسوره ذکر وي نو مجبور یې زه به هغه څه اورم چې ما ته نور خلک څه شی وایي او که ستا اعتماد د اولې ورځې نه په علامه تفتزاني جوړو او په کتاب دې ورته جوړو
ان شاء الله عقیده دې نو درستېږي او دا تنده به مزماته کوم ان شاء الله. د علامه تفتزاني په کتاب کې د عقیدې ذکر سره کم دی او د علامه تفتزاني د کتاب مقاصد څه شي دي. بیا چې تاسو دا ولوستله تاسو ته اندازه لګېږي چې شرح العقاید څومره مهم کتاب دی، څه شي دي. دا د چونو کتاب نه دی، نه د کمزورو ملایانو کتاب دی، نه کمزوری ملا په شرح العقاید پوهېږي طالبه. دا پټ کتاب دی، دروند کتاب دی، عمیق کتاب دی، اهم مباحث دي پکې، خو خدای تعالی دې ستاسو استعدادونه برابر کړي ورته خاص. دویم چې د مذهب څه شی او د علامه تفتزاني د مذهب په باب د علماو اقوال دي. دا ویلي دي چې علامه تفتزاني چې دی دا شافعي مذهب دی، څوک وایي علامه تفتزاني چې دی حنفي مذهب دی، خو لیکن اکثر علما دا وایي چې تفتزاني دا حنفي مذهب دی. ولې وایي که د کتاب تلویح ته مونږ او تاسې وګورو نو په دې تلویح کې چې څومره خدمت د مذهب حنفي کړی دی، دا ښکاره دلیل په دې باندې دی چې تفتزاني څه شی و؟ څه شی و طالبه؟ حنفي مذهب و. لوی انسان دی، وفات په 22 د محرم باندې په 992 هجري باندې شوی، په دې کال کې چې دی وفات شوی دی. خلاصه د خبرو مې دا وه که د متن مصنف دی نو هم عمده سړی دی، او طالبه که د شرح مصنف دی نو هم څه شی دی؟ عمده سړی دی، نیک انسان دی، لوی لوی علما تېر شوي دي. دا خو ټول دي، خاص موږ او ستاسو ستنې دي، تاسو خپل ځان په دې باندې بې اعتماده کوئ. ما زمونږ او ستاسو سلفو چې دا کتابونه لوستلي دي، زموږ ستاسو استادانو لوستلي، په درس نظامي کې دا کتابونه شامل دي. نو هر کتاب په درس نظامي کې نه شاملېږي. دا د درس نظامي ترتیب چې چا جوړ کړی اندام کوم واړه خلک نو دا عمده خلک دي. هغه کتابونه د درس نظامي دپاره چاڼ کړي دي چې کوم کتابونه وي او یو اعلی حیثیت لري، نو دا عمده کتابونه دي. خدای تعالی دې زموږ ستاسو سینې خلاص کړي. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته ما په دې خبرو دوکه نشي. دا خبرې مې دې لپاره درته وکړې خپل پوه نه شئ چې په سلفو بې اعتماده نه شي. ګوره یو وړوکی کتاب چې د هغې مصنف وي د هغې در باندې قدر لازم دی، د هغې به قدر کوي، احترام به یې کوي، بې قدري به یې نه کوي، ځکه دا اولیا دي طالبه شی دي، او د اولیاو قدر در باندې لازم دی. د اولیاو بې قدري به هېڅکله هم نه کوي. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. څوک چې د الله تعالی د اولیاو سره دشمني کوي، رب کریم وایي زما ورته د جنګ کې اعلان دی. اولیاو پسې چې د خوله خلاصه کړه ټیک دا انسان دی، خطا به ترې نه شوي وي. دا موږ نه وایو چې دا مصنف به معصوم یا به بل مصنف معصوم یا به بل مصنف معصوم. خطاګانې د هر چا نه کېږي، خو بېادبي به هېڅکله هم نه کوي. د ادب په چوکاټ کې به ورسره غږېږي، د ادب په چوکاټ کې به کتاب وایي، د ادب په چوکاټ کې به ورباندې نقد کوي. که خدا ناخواسته د بېادبۍ لهجه دې جوړه شو، د بېادبۍ خوله دې خلاصه شوله که نه، نو بس دا بېادبي داسې یو باب دی چې دا بیا بریک نه نیسي. که د یو ادنا ولي بېادبي دې وکړه، د یو کمزوري ولي، نو دا په ځای درېږي نه، دا مخکې روانئ. ګوره نن یې تفتزاني بېادبي وکړه، ووایه داسې وایو ادبي لهجه که چا ورباندې جرحه کړي په احادیثو کې خو کړي به وي. خو دغه نکته چې علامه تفتزاني په احادیثو کې صفر دی، نه بیکاره خلکو لهجه صفر ورته ولي وایي بیکاره. او چې تفتزاني دې صفر کړي نو بېادبي درېږي نه، بیا به بله ورځ دې حد ته ورسېږي چې د صحابو په بېادبۍ کې بم مفتری ده. موږ تاسې وینو محققین یې کوي، نوي صحابو په غزواتو کې سرنا بلیت کوله، دا خو وړه نقطه نه ده طالب. ابن عمر رضی الله عنه وایي روژه په سرنا بلیت ماتوله، بله ورځ بیا وایي روژه په جماع ماتوله. نو دا هغه څه دي چې د شوام د صحابو سره نه ښایي، خو دې ته ته کوم ټکي جوړ کړی که تا په تفتزاني بریک نیولی وی که نه، نو د صحابي په حق کې دې هېڅکله ځکه چې یو سړی د تفتزاني خیال ساتي، نو د صحابي خیال خو په طریقه اولا ساتي، د تابعي د تبع تابعي خیال خو په طریقه اولا ساتي. خو چې په دې علماو دې بریک ونیو، خوله دې خلاصه کړل، همداسې بیا پسې بره ورځه. الله دې هدایت موږ او تاسې ټولو ته وکړي. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته. ترجمه ته ګورئ. د بسم الله وضاحت او اسم او کلمه د جلال او رحمان او رحیم دا غڅ دي چې تاسو دې تفصیلات پر رسایلو کې کړی دي. الحمد لله حمد شرعی مختص دی الله تعالی لرا، او الله تعالی مستحق دغه حمد دی. کلم دی الحمد لله حمد شرعی لله مختص دی تر الله تعالی پوری، او دغه الله تعالی مستحق دی دغه حمد.
د دغه حمد دا صرف د الحمدلله ترجمه او تاسو ته وکړه او دا ترجمه مونږ ولې وکړله چې الحمدلله د دې وجه او لامل دا ده چې دلته دا لله کې مونږ او تاسو وایو چې دا لام دی لام الاختصاص او دا لام دی لام الاستحقاق خبره کوم درته او لام الاختصاص کې قانون دا دی چې د خپل ماقبل لره خاص کوي تر خپل مدخوله پورې د خپل ماقبل څنګه کوي هلا خاص کوي تر چا پورې تر خپل مدخوله پورې خپل ماقبل خاص کوي نو مدخول د لام دلته څه شی دی کلمه د جلال لفظ د الله باندې وایي ادب دا نه دی طالبه ځکه لفظ په لغت کې چاته ویل کېږي رمیته نو تاسو چې کلم دغه تلفظ کوئ نو کلمه د جلال به وایي نو د دې مدخول څه شی دی د لام هلا دلته کلمه د جلال او ماقبل کې نه څه شی دی حمد نو د کلمې د جلال خصوصیت دا دی چې د خپل مدخوله د خپل ماقبل خاص کوي تر چا پورې تر خپل مدخوله پورې نو چې ماقبل تر خپل مدخوله پورې خاص کوي نو د خاص معنا څه شی نه اختصاص چاته ویل کېږي نو تاسو کتابونو کې تعبیر کړی اختصاص عبارت دی د چانه اثبات شیء لشیء والنفي عما عداه اثبات اختصاص عبارت ده د اثبات د یو شي نه بل شي لره تر لګيږي یو شی بل شي لره ثابتوي والنفي عما عداه د ما عدا نه څه شي کوي یو شی بل شي لره ثابته او د نور نه نفي کوي نو دې تسوي لیکيږي اختصاص ما بافتعال فدې اختصاص اثر څه شی مرتب کیږي نو اثر مرتبه په اختصاص باندې تاسو ویلې چې خاصه شی ما یوجد فيه ولا یا پیدا اثر مرتب شي چې دا په دې کې موجود وي او په نورو کې به نه وي او اختصاص چاته ویل کیږي اثبات شیء لشیء والنفي عما چې کله مو دا قانون او پیژندنه مونږ وایو چې لله کې لام لام للاختصاص دی نو لام الاختصاص په ماقبل تر خپل مدخوله پورې خاص کوي نو تعبیر به څنګه کوو داسې مو وویل چې الحمدلله حمد شرعي لله مختص دی تر چا پورې تر الله تعالی پورې مختص دی تر چا پورې نو چې مختص تر الله تعالی پورې د کړو اختصاص معنا څنګه ده وای حمد شرعي چې دی ثابت دی الله تعالی لرا او بل چا لرا نه دی بل چا لرا اختصاص معنا او اثبات شی لشی الا والنفي نو دا معنا موکړه چې حمد ثابت دی چا لرا الله تعالی لرا او د نورو نه نفي دی نور را حمد نه دی ثابت او دغه الله تعالی چې دا حمد ورته ثابت دی دا الله تعالی دغه حمد مستحق دی لله کې لام للاختصاص دی نو لام الاستحقاق دی لام الاستحقاق دا معنا چې باری تعالی د حمد څه شی دی مستحق دی څه شی دی طالبه چې کله مو خبره د اختصاص وکړه خبره مو د استحقاق وکړه نو اوس طالبه د الحمدلله ګرچې قضیه ده ګرچې جمله ده خدا ډیره یو لوی عظیمه دعوه ده څه شی ده طالبه عظیمه دعوه ده عظیمه دعوه ولې ده تاسو ته په تفسیر کې راشي د سورۃ الفاتحه هر سورۃ یو دعوه لري د سورۃ الفاتحه دعوه چې علما ذکر کوي نو دعوه د سورۃ الفاتحه څه شی ده اثبات التوحید او رد علی الشرك و دې سورۃ دعوه اثبات د توحید ده او رد علی الشرك ده په دې کې په شرک باندې رد ده نو البته بیا څوک دا خبره کوي چې لکه د سورۃ الفاتحه دعوه اثبات د توحید او رد علی الشرك شه نو دعوه د سورۃ او هغه دعوی لره خو باخص په سورۃ کې پکاروي کنه دا دعوه ته کوم ځای نه راخسته ده نو البته بیا وایو چې دعوه د سورۃ دا راخستلې شوې ده د الحمدلله نه نو دعوه خو اثبات د توحید او رد علی الشرك و نو الحمدلله سره کم د ماخذ لام چې د کله لام للاختصاص کا او د حمد نه د حمد شرعي واخسته نو تعبیر د داسې وکا چې ګوره حمد شرعي چاته ویل کی ورستو خبره کوم درته حمد شرعي عبارت دی د صفاتو د الوهیت او د خدای توب نه نو چې حمد شرعي د صفاتو د الوهیت نه عبارت شه نو تعبیر د څه کو چې ګوره صفات د الوهیت او د خدای توب دا خاص دی الله تعالی پورې او بل چاله نه دي ثابت نو چې صفات د خدای توب د پورې خاص دي فقط اثبات التوحید بل چاله نه دي ثابت نو راځه الله شکر نو دا ما خاص د دعوی دی الحمدلله وشي تاسو په دې باندې اوس قانون دا دی قانون
چې څومره طالبه دعوه اهمه نو پاگه اهمه دعوه باندې خلق دلائل دیر راوړي. خلق دعوی تا ګوري د دعوی د اهمیت په اندازه خلق دلائل ذکر کوي. دلته دا دعوه خو چون کې ډیره اهمه ده او اهمه ولې ده اثبات التوحید ده پکې او رد علی الشرک ده پکې. نو چې دعوه به انتها اهمه ده دلائل هم کې راوړو. نو یو د دلائلو نه پیدا ذکر کوي. ګوره تاسو د المتوحدی چې راغلی دا دلیل دی د چا دپاره؟ اله دغې دعوې دپاره. نو دلیل تاسو جوړ کړي په نمط د قیاس افتراضي سره. داسې تعبیر وکړئ الحمدلله حمد شرعي خاص دی تر الله تعالی پورې او بل چا لره نه دی ثابت. یا اوایا صفات د الوهیت او د خدایتوب خاص دی الله تعالی پورې او بل چا لره نه دی ثابت. الکه دلیل په څه شی دی؟ ولانه المتوحد بجلال ذاته، ځکه الله تعالی کامل یکتا دی په خپل ذات جلیله کې او هر هغه ذات چې کامل یکتاوي په خپل ذات جلیله کې نو هغه مستحق د صفاتو د الوهیت وي. نو فالله تعالی مستحق لصفات الالوهیت. الله تعالی مستحق دی چا لره؟ دا په یو دلیل څه. دویم دلیل ته ګورئ الحمدلله الله تعالی مستحق دی د صفاتو د الوهیت او دا صفات د الوهیت د پورې خاص دي. نو ولې؟ ولانه المتوحد فی کمال صفاته، ځکه الله تعالی کامل یکتا دی په خپلو صفاتو کمالیو کې او کوم ذات چې کامل یکتاوي په صفاتو کمالیو کې نو هغه مستحق د حمد وي. نو فالله تعالی مستحق للحمد. دا دوه دلیل سره. دریم دلیل ته ګوره الحمدلله صفات د الوهیت خاص دي تر الله تعالی پورې او الله تعالی مستحق دی د دغه صفاتو د الوهیت او د خدایتوب. ولی؟ لانه المتقدس، ځکه الله تعالی پاک دی په نعوت الجبروت باغ صفاتو د جبروت کې د څه شي نه پاک دی عن شوائب النقص و سماته د شیبو د نقصان او د علاماتو د نقصان نه. او کوم ذات چې په صفاتو د چا کې فی نعوت الجبروت په صفاتو قهریو کې پاک وي د چا نه د شیبو د نقصان نه او د علاماتو د نقصان نه نو هغه مستحق د حمد وي، مستحق د صفاتو د الوهیت او د خدایتوب وي. نو فالله تعالی مستحق للحمد. دا درې دلایل طالب دلته په دې دعوی باندې ذکر دی. او دا ولی ذکر دی؟ ځکه دعوه اهمه ده. په اهمه دعوه خلک ډېر دلایل راوړي. همدغه دعوه قرآن کریم کې ذکر ده او اهمه ده دلایل کې ذکر دي. انت ولي الحمدلله نو رب العالمین ده یو دلیل ده. الرحمن الرحیم ده بل دلیل. مالک یوم الدین ده څه شی ده؟ بل دلیل ده. دا درې اهم دلایل التم په دغه دعوه ذکر دي. رب العالمین ده نو ځکه حمد ورلره ثابت ده. رحمان و رحیم ده نو ځکه مستحق د صفاتو د الوهیت ده. مالک یوم الدین ده نو ځکه مستحق د صفاتو د الوهیت ده. همدغه څه خبره دلته هم کوو. دعوه اهمه وه نو درې دلایل مونږ او تاسو ته په چا کې راوړل؟ اوس یوه خبره چې مونږ او تاسو دلته کوو هغه دا ده د عبارت په مقصد خو پوه شو انشاءالله. دا الحمدلله کې چې کومه خبره مونږ او تاسو وکړله یو خو طالب حمد دی. نو تاسو شمه شریف کې حمد پیژندلی. حمد چاته وایي؟ یو د حمد او د شکر په منځ کې کم نسبت دی؟ دوه. حمد مو هم پیژندلی، شکر مو هم پیژندلی، نسبت مو ما بین د حمد او د شکر کې پیژندلی دی. دا د رسالو خبرې تاسو ته تېرې دي. دا مو هم په رسالو کې پیژندلی ده چې طالب حمد لره اقسام دي. کله حمد د قدیم لري، حمد د قدیم حادث لري، حمد د حادث قدیم لري او حمد د چا حادث لري. دا دغې خبرې دا مو ذکر کړي. دا مو هم پیژندلی ده چې حمد کې څو شیان پکار دي. حامد پکار دی، محمود پکار دی، محمود بهی پکار دی او محمود علیه پکار ده. دا هم د رسالو خبرې دي. بدر میزان او میرې صابوجي کې درته تیر دي. دغې هغه دلته رامعت کوونه. خو دلته دا یوه خبره درته کوم چې دې سره مناسبه ده. مونږ او تاسو معنا مې درته دا وکړه چې الحمدلله حمد شرعي. څه شی دی طالبه؟ حمد شرعي. دا د حمد شرعي خبره تاسو ته ما ولې وکړله؟ د حمد شرعي خبره مې ځکه درته وکړه چې حمد تاسې وایي لغتا دا دي په معنا د ستودن سره. نو چې حمد په معنا د ستودن سره راځي، ستایل، د چا وصف کول، د چا صفت کول، نو معترض ویه لکه ستودن ستایل، څوک ستایل
نو دا ستاینه خو خاص فقط یوازې تر الله تعالی پورې نه ستاینه خو بنده را لګیږي د بل بنده ستاینه نه کوي یو بنده د بل بنده صفت نه کوي نو چې بنده د یو بنده د بل بنده صفت کوي نو بیا دې د الله لله کلام الاختصاص ولې راوړی کلام الاختصاص به د هغه صورت کې صحیح وایي چې کله یو بنده د بل بنده صفت نه کولی او دا حمد یوازې د الله پورې خاص وي او سره د دې نه چې حمد تنها د باري تعالی پورې نه دی خاص بلکې حمد بنده د بنده کوي حمد الله تعالی د خپلو بندګانو کړی خپل مخلوق یې کړی مقام ته مقام محمود نه دی ویلی شوی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا مقام ته رب کریم خپل محمود ویلی دا مقام ستاینه کړی ده نو ته څنګه دلته وایې چې دا لام الاختصاص دی او حمد یوازې د الله تعالی پورې خاص دی نو هغې جوابونه چا کړي دي یو جواب چا دا کړی دی ویلی که حمد الله تعالی پورې خاص دی وایي که د مخلوق حمد موږ او تاسې وینو رسالو کې دا جواب راته کړی وایي د مخلوق د حمد رجه هم حمد د چا ته کېږي د باري تعالی ته کېږي ولې کېږي ولې وایي ځکه دا د مخلوق صفات دی پکې مستقل نه دی بلکې دغه مخلوق ته صفات چا ورکړي دي دا خبره کوو هم جواب دی ښه جواب دی شارحینو کړی خو ډېر مناسب جواب طالبه دا دی ووایي چې هلکه کوم حمد چې د باري تعالی پورې خاص دی کوم حمد چې د باري تعالی پورې خاص دی هغه حمد ثابت مخلوق ته نه دی هغه حمد ثابت چا ته نه دی او کوم حمد چې مخلوق لره ثابت دی نو هغه حمد چا لره نه دی ثابت باري تعالی لره نه دی ثابت پوه شوئ تاسو په دې باندې بس حیثیتونه جدا دي کم چې د الله پورې خاص دی او دغه صفت دی نو هغه مخلوق لره نه دی ثابت او چې کوم مخلوق لره ثابت دی نو هغه صفت الله تعالی نه دی هلکه مخلوق ته کوم صفت ثابت دی وایي د الله تعالی او د مخلوق د صفاتو په منځ کې بنیادي فرق دی دا معترض چې کوم اعتراض کړی نو اعتراض یې غلط دی اعتراض یې غلط ځکه دی که د الله تعالی او د بنده صفات سره یو شی وی نو بیا به اعتراض درست وی او سره د دې نه چې د الله تعالی او د بنده د صفاتو په منځ کې ځمکه اسمان فرق دی فرق څنګه دی طالبه صفات الله تعالی مونږ او تاسې وایو قدیم دي قدیم څه معنی مسبوق بالعدمه نه دي داسې نه ده چې یو دوران کې وو او نو او بیا را پیدا شول نه الله تعالی سره صفات د ازل نه دي ولې صفات کمالات دي اوس خدا نه خواسته که ازل نه خدای تعالی ته صفات نه وای ثابت نو بیا به څه شی راغلی وای خلوه د ذات د باري تعالی به راغلي وای د کمالاتو نه او خلوه د ذات د باري تعالی د کمالاتو نه باطله ده ولې باطله ده ځکه چې کمال نه نو ضد به موجود وي چې هغه نقصان دی نو په ذات د باري تعالی کې به نقصان راشي الله تعالی ذات د نقصاناتو نه څه شی دی نو ازل نه باري تعالی سره صفات موجود دي نو صفات الله تعالی طالب څه شی دي ازلی دي یو قدیم دي دوا ابدی دي په دې معنا باندې چې په دې کې څه شی نه راځي تطمیقی نرسی معنی چه وقت براشی بیا بنی ازلی دی دا معنی لا بدایت له ابدی دی دا معنی لا نهایت له ازلی دی بدایت ورلره نشتا ابدی دی انتها ورلره نشتا دی او تجدد پکې ناراضی په کل زمانه لپاره زمانه کې نوی شاله کو سیو شان سبا بل شان بل شان نه دا صفات رب کریم ازلی دی ابدی دی قدیم دی طالبہ تجدد پکې ناراضی په هر زمانه کې او یو صفات د چا دي مخلوق صفات مخلوق بل شي دي صفات الله تعالی قدیم او صفات بنده څه شي صفات الله تعالی ازلی او د مخلوق صفات ازلی نه دي کله ویو کله صفات الله تعالی ابدی او د مخلوق صفات ابدی نه دي کله ویو کله تجدد پکې راځي د زمانو په اعتبار سره نو چې هر کله دومره فرق دی په مابین د صفاتو د الله تعالی کې او په مابین د صفاتو د بنده کې چې صفات الله تعالی ازلی قدیم او تجدد پکې نه راځي په کل زمانه او صفات د بنده حادث کلوي کله نه وي یو وخت نو بیا را پیدا شول همیشه به نه وي نو دومره فرقونه چې په مابین د صفاتو د بنده کې شته او په مابین د صفاتو د الله تعالی کې شته نو معترض اعتراض د سره وای کوم حمد چې باری تعالی ته ثابت دی نو هغه حمد نه دی چې کوم حمد بنده ته ثابت دی ولی حمد د الله تعالی صفت هم دی او د بنده صفت هم دی او په مابین د صفاتو د الله تعالی کې او په مابین د صفاتو د بنده کې ځمکه اسمان فرق دی سره په مختلفو اعتبارونو باندې نو چې چا دا اعتراض کړی دی نو اعتراض غلط دی
کوشي تاسو په دې باندې دا صرف دومره نقطه ځان سره یاد کړئ کله صفات وی الله تعالی ته ثابت وي هغه صفات بنده ته ثابت وي نو دا به وروسته ووایو دا کوم صفات چې بنده ته ثابت وي الله تعالی ته ثابت وي نو دا محض اشتراکي لفظي وي ښه دا محض څه شی وي اشتراکي لفظي نو دا معنا نه ده چې دا صفات الله تعالی ته ثابت وي او بنده ته ثابت وي کني چا ثابت کړي نو مشرک وي نه محض اشتراکي لفظي دی او شرک ځکه نشته چې الله تعالی ته په یوې معنا ثابت وي او بنده ته لکه تاسو وایي تعلیم نه الله تعالی معلم دی کنه تحین الله تعالی حین رب تعالی په صفاتو کې حی راځي دا رنګ ته مرید طالب ته اراده لري د کلام مرید ته هغه اراده لري نو اراده ستام صفت دی د الله تعالی صفت دی علم ستام صفت دی د الله تعالی صفت دی حیات ستام صفت دی د الله تعالی صفت دی ودلته چې دا کوم اشتراک راغلی نو د اشتراک محض لفظي اشتراک بس نو د الله تعالی او د مخلوق په صفاتو په منځ کې څه شی دی طالبه مکه اسمان فرق دی څه شی دی طالبه مکه اسمان فرق دی خدا وضاحت تاسو ان شاء الله